سلامونه او احترامات. امید لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشاله. موجود یم د محمد روز بابا کلي کې. نن به موږ د دې کلي عکس تاسو ته زموږ د یو فیسبوک وړوکې پاڼې نه ښایو. د دې په هکله به موږ د کلي یو څو کسانو سره خبرې اترې کوو. تاسو موږ سره اوسئ. مهرباني. جی انیب صاحب، پهله خو تاسو ډېره مننه چې تاسو موږ له خپل قیمتي وخت راکړو. اول خو تاسو ټولو ته او پوره ټیم ته دلته زموږ کلي ته په راتګ باندې هرکلی وایم. مهرباني ستاسو شکریه ادا کوم. تاسو موږ له وخت راکړو. حریص بھائی مهرباني. جی اولنۍ پوښتنه خو زما ستاسو نه دا ده چې ستاسو څومره وخوږو دلته دا کلی څومره ټایم نه آباد دی؟ دا خو زموږ تقریبا یو نیم سل کاله وښوږي یار دا کلی آباد دی. زموږ چې کوم خرنې کوو نو هغوی هغه وخت کې سره عموما د ایجنسۍ نه راغله او دلته آباد شوله. بیا موږ دلته مزدوریانې محنت وکړو، دلته ځان ته ځمکې پیدا کړلې او بیا دا پوره یو کلی آباد کړو. نو ماشاءالله اوس موږ تقریبا زموږ د کلي آبادي چې کومه ده څه کم و بیش 1400 آبادي ده. نو دا اوس موږ ټول دلته آباد یو. زموږ نه بیا دلته زموږ څه مطلب داسې خلک دي زموږ ترونه تربونه چې هغه زموږ مشران دي، زموږ نه غواړم چې د دې کلي نور هم واړه واړه زموږ نه آباد دي. نو زموږ تقریبا یو نیم سل کاله به کېږي چې موږ دلته آباد یو. جی زموږ کلی چې کوم دی نو دا یو زوړ کلی منلی کېږي، تقریبا په ډسټرک مردان تحصیل تختبای کې، ځکه چې دا داسې سړي په نوم باندې جوړ دی چې د هغه په تاریخ کې یو غټ نوم دی. د هغه نوم دی محمد روز بابا او هغه دا کلی آباد کړی دی. هغه تقریبا په 1800 صدۍ کې چې کوم دی نو دلته راغلی دی. 1860-1870 کې تقریبا چې کوم دی نو دلته راغلی او دلته آباد شوی دی. موږ ته چې کوم دی نو یو تاریخي حجره پرېښې ده، یو تاریخي جومات یې راته پرېښی دی او نن چې کوم دی تاسو په هغې کې ناست دی. تاسو چې وګورئ نو تقریبا حجرې چې کوم دي نو هغه ختم شوي دي. ټول خلک چې کوم دی نو ډېر لیمیټډ شوی دی، بیټکونو طرف ته تللی دی. موږ چې په دې خپل علاقه کې ګرځو نو د پخوا نه زموږ یوه تاریخي علاقه وه. په دې کې ډېرې زیاتې ښایسته ښایسته حجرې وې، ډېر مشران به پکې کېناستل، ډېره خلکو به ډېره زیاته زده کړه کوله د مشرانو نه. هغه شی چې کوم دی نو ختم شو، هغه د بیټکونو طرف ته لاړې. او چونکې موږ د الله تعالی نه شکریه ادا کوو چې زموږ په کلي کې اوس هم هغه تاریخ موجود دی او هغه زړه حجره موجوده ده چې کوم موږ ته پلار نیکه پرېښې وه. خاص کر محمد روز بابا چې کوم حجره موږ ته راکړې وه نو هغې کې تاسو نن ناست یاستئ. او زما ټولو خلکو ته دا پیغام دی چې مطلب دا دی چې دا زموږ د ثقافت یوه حصه ده چې ټول خلک چې کوم دی نو مطلب دا دی د حجرې طرف ته لاړ شئ، خپلو مشرانو سره کښېنئ، خپلې حجرې آبادې کوي، خپل جوماتونه آباد کوي. نو دا چې کوم دی نو په دې کې د قوم هم ترقي ده او بل دا دی چې زموږ کوم نیکسټ جنریشن را روان دی د هغوی دپاره یو تربیت دی. دا بالکل بالکل. جی بل تاسو د کلي اتفاق باره کې راته څه ووایئ؟ اتفاق هم څنګه دی؟ شکر الحمدلله زمونږ یو قومي یو د تره زامن پکې ټوټل اوسېږو، یو فیملی اوسېږو، بلکې زموږ ډېر زیات ښایسته اتفاق دی. موږ یو خپل تنظیم هم چې کوم دی نو د محمد روز بابا په نوم باندې رجسټر دی او چې زموږ کومه غم خادي بلکې چونکې زموږ په کلي کې نه چې بار کلي کې مي په علاقه کې مي نو زموږ چې کوم هلکان دي هغه چې کوم دی نو په هر میدان باندې چې کوم دی ولاړي د خپل وس مطابق چې کوم دی نو هره منډه ترلوي. جی ستاسو ډېره مهرباني، ډېره زیاته مهرباني، ډېره زیاته مننه چې موږ له وخت راکړو.